تاسو ټول په شریک اتفاق وکوي داسې دلګان به د میډیا نه ختموي دا شقدړۍ دا ناکامه شقدړۍ نه دا به د میډیا نه لري کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محسن احمد مخلص د تاسو سره ډیره یو اهم ویډیو مخې ته راوړم. ویډیو به تر اخره پورې لازمي ګورئ، خپل ملګرو سره به شریک کوئ چې دې کسانو ته ورسي. تاسو به وایئ چې نن ته څنګه په تنقید موضوع باندې راغلی تنقید کې ته ټول عمر اصلاحي پروګرام ویډیوز را شیر کې. نن در سره زه په تنقید باندې مجبور شوم، بل څه لار ما سره نه وه. ما د دې وجې نه دغه تنقید لاره په دې یو کس باندې خپله کړله. د دومره انتها وکړه د دې د لاسه ما تقریبا 2 ورځې میډیا هم استعمال نه کړه، هغه نیوز مې هم نه دي کتلي. بې انتهایي ناروایي راغستې ده. که نه تاسو د ده دا ویډیو وګورئ بیا سره څو خبرې کوم چې د ده څه حالات دي. غاړي لکه چاهت پپو شو، اسامه صحیح شو، د ګلپاڼې نم د الیکس اواز ډېر زبردست دی. کله کله اواز پسې ګونګا شم. دې کریلې ته تاسو وګورئ داسې دي دغه زما تشي وچکول، دغه د میډیا په شرمونو باندې وشرموله. ملګرو تاسو ته پته ده الله رب العزت موږ مسلمانان فدا کړي یو، او الله رب العزت موږ ته قرآن مجید کې وایي ولا تقربوا الزنا. ای زما بنده ته زنا ته مه نږدې کېږه، زنا ته مه نږدې کېږه، یعنې د زنا دپاره چې کوم اسباب دي هغې اسبابو ته مه نږدې کېږه. الله داسې نه دي ویل ولا تفعلوا الزنا، تاسو زنا مه کوئ، نه د زنا هغه اسبابو ته مه نږدې کېږئ. نو دا د هغې نه یو لوی سبب دی. نن زمونږ میډیا ته زمونږ خپلو مسلمانانو بیا زمونږ پښتون قوم چې هغه د غیرت نه ډک قوم دی، هغه په غیرت باندې یادولی شي، هغوی داسې حل شروع کړو لکه دې بچه بازۍ ته څه ضرورت مړه. نو چې ته دومره شرمېدلی سیز یو د خپل پرتوګ نه دې پټکی والی سر ته، نو خو بیا میډیا ته مه راځه شرمېدلي، نو په شرمونو باندې تا پښتانه وشرمول. نو لکه داسې شی دی د ده د مسته شکل ته وګوره مړه دومره شرمېدلی. الله مده دغه زما زړه وټکه دغه میډیا په شرمونو باندې وشرموله. یقیني ما به نیوز کتل، ما به میډیا کتل، او دا اصلاحي ویډیوز والا هلکانو د دوی دا ویډیو به مې کتل، ډېر به خوشحاله شوم. خو چې د ده ویډیو ما کتل و 2 ورځې ما بیا له سره موبایل اخیستی نه، د زړه مې موړ شوی، ما دا څه حالات شروع دي. دومره شرمېدلې خبرې، مطلب ډېر زیات د بېحیایي لارې راټینګه کړې ده. او زمونږ بیا دغه پښتنو ته زما سپیشل میسیج دی، کوم پښتانه چې د ویډیوز ګوري دوی خو ترې خندا اخلي، هغوی خوشحالېږي لکه مطلب دله پسې خندا ورشي چې دا په کوم لیونی دی او دا کوم پاګل را مخې ته شوی. خو دغې لپاره هم د دوی ویډیو مه ګورئ، دا تاسو له بېحیایي طرف ته ترغیب درکوي. ښه ښکلي ښکلي اصلاحي ویډیوز ګورئ، کوم خلک چې تاسو ته ښې خوږې خبرې کوي، نو د ده ویډیو تاسو وګورئ. او بل خصوصي میسیج دا دی د ده په ویډیو باندې چې تاسو غلط کمنټ وکوئ، مطلب ورک شه او یا کنځلې یا ردې بدې، هغې نه هم دی خوشحالېږي. نر سړی په نرتوب په کمنټ خوشحالېږي او د نرتوب په خبره خوشحالېږي، او دله سړی په دله خبره خوشحالېږي. دی په دغې خبرو خوشحالېږي، ده ته دغه خوشي خبره هم مه کوئ، خم مه کوئ. د ده ویډیو چې راشي د سیټ ته پسې یا دا کراس نشان وهئ، دا سیټ ته کراس نشان وګورئ، او یا داسې وکړئ چې د ده په ویډیو پسې دا سی لیس دا پسې وهئ. بیخي د ده ویډیو ګورئ مو چې یو ویو پې هم نه وي، د سره مخې ته راولي راځي نو. او د ده پیج چې چا پالو کړی تاسو ټول انپالو کوئ، د دې بیا ځله ویډیوګانې کوي نه دا شرمېدلی تاسو دې میډیا ته را مخې ته کړی که تاسو د ده ویډیو نه کتلی او شیر کولی هم نو د ده نه خندا شی نه جوړولی، نو دی به نور نه راته کله یو شی هغه بل څه کاکو که کوکو که څه شی هغه ویډیو شته هغه به یادوو. اوس دا بل په دي د کور نه وشړلم او ما ستا دپاره شی دی دغه نوم یې ورته ایښی، دغه به راته مړه دا شرمېدلي، دا شرم ته وګوره. دوی خو د شرم هغه حد درجې ته ورسېد، هغه پرتوګ خو پرېږده کمیس یې هم ورسره ویسته، بې انتهایي ناروایي شروع کړله. بلکل زما دا میسیج ده ته مو رسوئ او ټول مسلمانانو ته ورسوئ چې د ده پیج ټول انفالو کوئ، د ده په ویډیو باندې د سره ویو ټایپ کې راځئ مو، نه غلط میسیج او نه صحیح ورته مه وایئ، لرې کوئ دا شی، کنځلې ورته هم مه کوئ. دی پې خوشحال ده باندې خو لانجمار هم یو روسټینګ کړی و، خو دی په هغې سره هم برابر نه شو. نو که د هغې سره سیټ شوی نو ښه به وی، خو د هغې سره ټیک نه شو، دی نور هم خوشحاله شو چې لاړم ورسېدم.
نو دا د دې لنډ علاج دا دی چې تاسو ټول په شریک اتفاق وکوئ داسې دلګان به د میډیا نه ختموئ که تاسو ختم نه کړو نو نه ختمیږي نه اعلان جمار ختمولی شي نه بل ختمولی شي نه زما په دې ویډیوګانو باندې د ختمېدی شي د دې لنډ علاج دا دی چې تاسو په شریک رايوځئ شئ او دا ډله د دې میډیا نه ختم کړئ په اتفاق او په اتحاد سره که یو سړی خپل اسلام او دین او مسلماني ښه غواړي نو داسې دغه یو علاج دی چې دغه شانته کې چلو کوي انشاءالله شاید دا کس په ختم شي په دې زما سره اتفاق وکړئ زما دا میسج هر مسلمان ته ورسوي چې د دې شي خاتمه وشي د دې میډیا نه ګینې زه به بیا دا میډیا پرېږدم تاسو له خوند درکوي خو دا بې انتهایي ډېر بد عمل دی دا دی چې کومې خبرې کوي دا دی چې کوم عمل شروع کړی دی دا کیسې پیسې کتاري دا شخدړۍ دا ناکامه شخدړۍ نه دی دا به د دې میډیا نه لرې کوئ ګینې بیا به زه بله ویډیو کې راځم بیا به ډېر بد حالات دي